نو ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضی وو، هغه خلوه پټاخه وا، هغه ته یو مسله رااله، مسله ورته رااله چې جی سلور کسه ناستو داسې او مار راغی، مار په دې ډومبي سړي وروختو د ځان نه ټیله کو، په دې دویم وروختو د دویم چې ځان نه ټیله کو، په دې دریم وروختو د دریم چې ځان نه ټیله کو، په دې سلورم وروختو امار او دا سلورم اوچی چلو مړ شو. اوس سوال قاضي صاحب دا دی چې دا سلورم چې مړ شو د مار د چیچلو د وجې، نو د دې مړی دا دیت تاوان چې دی په دې دریو کسو کې پچا دا پچا. ابن ابي لیلا ویلی چې استاد خو تجربه وکړي، دا تاسو کوي لونه چې دا تاوان پچا ارتو پرتو بلګی. ما یو خبره کړې و چې زړه مې خلیله بیا را چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړې و دا ګډوري غوخه چاو نه مې چرته یو کالی ویل چې پور کې پروتم د خلقو د لازه خاتون نه دی او د کم کم ځای دی غوخه چاو خوري، غوخه چاو غوخه چاو خوري، مال غوخه ماو چاو خوري. خو جانه پختنه وکړه، جانه چې پختنه کوي ایو بزرگ تورغلی دی هغه ورته هغه ټولي بجلیګر مولا او خدای ته دوی البیخ په دا خبره او بس هغه غریب هم تنگ کړي. اوس ابن ابي لیلا وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې ده دا په دې دریم کس ده، ځکه چې دو ورو غرزول په دې سلورم باندې او سلورم یو خړو، نو بس پته ده فیصله بادشاہ قاضي فیصله وکړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تدا فیصله ورله چې ابن ابي لیلا تا د قتل د دیت دا مسله پیش وو، هغه دا فیصله وکړه. الله اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا سو مور روړي او بیا به پیدا کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي لیلا باندې، ډېر احفش غلطي په دې فیصله کې کړې. خلق وې چې صاحب څنګه او زما دې ګوتو ته ګوره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګوره چې په دې لومبي سړي د امار وروخته او د ځان نه ټیله کو، په دې دویم وروخته دا دویم یو خړو کا بچ شو. تاسو وایي بچ. امام صاحب وی چې دا دویم چې بچ شو نو دا ډومبه سره اخلاص ٹھیک شو. د دویم چې په دې دریم ورواچولو دا دریم یو خړو کا بچ شو نو دا دویم اخلاص. د دریم چې په دې سلورم ورو غرزولو، اوس خبره په دریم او سلورم کې ده. کدا سلورم سړی فی الحال ور اچولو سرا مار چی چلی او دې مړی خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي، او کنه فی الحال نه چی چلی سات پسی چی چلی نو دا دریم هم خلاص شو. د دې سلورم خپل ګناه وا دبم ځان نه ټیله کړی او غرزولې ده. دا فیصله و د امام ابن ابي لیلا تا چې خبر راغې چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه، هغه داسې وویل. نو ابن ابي لیلا بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم، امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد. نو بادشاہ امام ابو حنیفه اونیو په جیل کې وایي. تاسو خیال را علماء اتقیاء د دین دا خلق دا امام ابو حنیفه دی کوتا کې راغستی دي خلق په مکه معظمه کې او بوګي دي او ورپسې راځي ویل وجنو دي ولی ویل تو چې فاتحه خلف الامام نشته. فاتحه خلف الامام یو باس ده په اسلام. اهل حدیث حضرات وایي چې
امام پس ادریږي نو الحمد بوای. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دادی چې امام پس به الحمد نه نو دوی کوته کې راغستی دي او رااله په امام صاحب پسې چې تڅ امام صاحب ورته وی چې په دې لاس ولاته کې په دې لام کې علمی باس چې ده خو بیا کو چې دا لام کم لام ده دا لا نفی ده لا نهی ده لا نفی جنس ده لا مشابه بلیس ده لام خو په سلور قسمه ده دا کم لام ده دا باس بیا کو خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوي آلو ډلې ته وی چالکه یو کار در زه خو تاسو ټول ډلې سره باس نشم کولی تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کړئ یو چې هغه ما سره باس وکړي کاغه وګټله تاسو ټولو به ګټلی او کاغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللی ویلی ټیک ده یو مولای پکې منتخب کو وی صاحب دا به در سره باس کوي وی کده وګټله وی مونږ ټولو ګټلې ده او ویل کده بیلو ده ویل مونږ ټولو بیللې ده امام صاحب صادر په وګوا چلو روان هغه ورته ولی چرته زی ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته امام صاحب ورته وی تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته چې تا یو ځل نیت تړلو په امام پسې خداغه الحمد استا الحمد ده کنه داغه مستا مز ده کنه تاسو خیال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقلو دا داغه اجتهاد او دا داغه فیصله اوس به مور چرته راوړي او امام ابو حنیفه هم پیدا شي ابل خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا دا او هر قسم خلقم پکې ده امام ابو حنیفه هم جاهل وي دا چې خلق تاسو خیال را یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوی نو ماته وی چې د امام بخاری رحمت الله علیه علم جو آغا پکروڑها درجه په امام ابو حنیفه اوچتو امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاری په مقابله کې ما ورته وی چې یو خبره تاسو یو د کور مالکی او یو د کور خادمی د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړ نه کینو مالکی جوړولې امام بخاری دا حدیث راغونډون کې وہ پدے کے شک لیکن پدی حدیث باندې پویول د قوم تا خدمت کے امام ابو حنیفہ نے وکړي اوس بټول امت مسلمه د دین پر راو ګذر نه پوي دی او په درک باندې وای چې په کوم طرف لاړ پراو ګذر باندې په د دې قران او د حدیث کل هم تفسیر په اشاره النص او دلاله النص او اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول دی ائمه مجتهدین وکړي کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو ګذر به سړی نه پړي تاسو خیال عزیزانو په منځ کې به تاسو دا مکمل ایمان وي چې زه هر عبادت چې ده اے الله هغه تا ته کوم دا عبادت قابل بل څوک نشته سوا ستا د ذات نه دلته یو د کار ټکی واوري کوم شی چې عبادت وي هغه د غیر الله په نوم باندې منسوب کول دا کفر او شرک مثلا
زمون د کورونو زنانا چرګ لاندې اگایګ دي یو لس اگای کی دي نیت داو کی چې دې کې دا یو لس بچی چې روزي نو یو لسم چې دې یو لسم د ځوان دی نو هغه یو لسم بچی چې دې هغه د یو لسم د ځوان په نوم باندې نظر کول دا حرام قطعی دی کداغه چرګوړه بیا چالالول یا خړو علماء لیکي چې کوم شی د غیر الله په نوم باندې نظر شوی داغه خوراک د خنزیر نوم زیات پلی یا زمونږ دی وطن کې دا عام رواج کمالاره واغستا نو ما د پیر بابا یو پنوم یو ګډ منله لارای واغستا او ګډ لارای کې واچولو مرګري ځان سره کړو الته لاړو پړو داغه هم دا حکم وغیرہ وغیرہ نور تاسو دمرا نادان نه یې پويږي زکا چې نظر چې د عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک ایاک نعبدو دا معنا چې اے الله زما ټول عبادت چې دي دا خاص تعالی لفظ ایاک چې پراغله ده دا علماء نه تاسو کوي چې عربي دنیا کې ایاک لفظ صد پر راځي او بیا و ایاک نستعين دغه یا بیا مکرر شوه ده په نستعين باندې اے الله ز امدادم تا نه غواړم تا نه بغیر زما بل څوک امداد کوون کې شته نه بل څوک دی چې به زما امداد نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه حکم ورته وشو چې کشته جوړه کا قوم دې تباہ کیږي د نوح علیہ السلام عمر 150 کالو 900 کال قوم ته تبلیغ کړي 900 کال او په 900 کال کې د یو کشته کسان مسلمانان کړي د یو کشته چې اخر 900 کال پس تنگ شو نو قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا د زمکه په سر لوټم لاندې باندې پرې نه دي نو عزیزانو طوفان پراغ دسی طوفان چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوهی تور غرم را پریوتو زمکه به د لاندې نه وبره خټکولې او اسمان به د پاس نه راورو نوح علیہ السلام چې په کشتۍ کې سور شو یا الله څوکم الله ورته بسم الله کا نو دا الفاظ وی چې بسم الله مجرها و مرساها بسم الله مجرها و مرساها ان ربي لغفور رحیم شپږ میاشتې هغه کشتۍ په اوبو کې او د قوم چې د کشتۍ جوړول نه د قوم څه کول دا سکه دا کشتۍ جوړوم ان قریب یو عظیم فت پتا سره روان دي ناغي به یو بل لټېلې ورکړي دته وګو فتره روان دي د په کشتۍ کې موږ بغیر کی اوس تاسو لک سوچ وکړئ هغه د نوح علیہ السلام د زمانه د کافرو په دین پورې د مسخري منظر اوسم شته اوس چا چې د وی سی آر کیسټ پلاس کې نیولې یو روان کړي ټلویزیون په وګي خي او روان کړي او فرض کا ما غوندي اناړي مولا وګوري چې دا د دې بد وای نو په یو بل لټېلې ورکی چې مونږ خدا شه په وګي خي ناشته دا مخالف ما تاغه د نوح علیہ السلام د زمانه هغه د کافر بچی را یاد چې زدا حرامیانو ګور کیدا سکن فی الحال دا قوم
دا هغه خلقو منظر چې طوفان راغی او دی اوبو واغسته او د پړسېدلو چنډخانو په شان اوبو د پاسه ګرځېده. نوح علیہ السلام وی یا الله دوی خو مونږ پورې خان دي چې دا کشته جوړو. الله ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی او خان دی بیا ډېر جاړي، داسې بجاړي چې ستاسو جړا به بیا څوک رکاولې نشي. دا ننم هغه بدبخت قوم. د دې منځ د پاره انتخاب د الفاظو پیغمبر په کوم شان کړي او کوم الفاظ په دې منځ کې منتخب کړي. 13 جمعه باندې ایاک نعبدو باندې ما تاسو ته سارس کړو، ځکه چې دا سورته فاتحه چاته چې الحمد وای دا په هر رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری کړی. علما لیکي چې دا سورته فاتحه چې دا داسې سورت ده چې ټول قران اجمالی طور په دې سورت کې پروت دی. ټول قران اوس ټول قران اجمالی طور په دې سورت کې څنګه پروت دی نو عزیزانو هغه علما او بزرگان د دین په دې پوهیږي، تاسو په ځنه شپ پوهیږئ. واسی یو مثال درته وایم. یو عالم سوال وکړو په طالبانو باندې چې د دې جواب وکړي. طالبانو ویل صاحب وای تاسو به دا خون لیدل نه چې استاد څو وخت کې درس کوي طالبانو ته، خو چې استادم خو استادي مشفق استادي او الله پاک ولا خف صحت او بلاغت ور کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناشته چې هغه پیریډ یو غنټه یا نیمه غنټه د دنیا بادشاہ داغه د یوې غنټې په خوان باندې قربان شي. کم خوان چې په هغه درس کې وي او د استاد او د شاګرد په هغه سوال او جواب کې کله کله پکې خوشتبي موشي. طالبانو باندې سوال کوي استاد چې د دې جواب وکړي چې رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. وې صحرا ته لاړم یو عجیبه تماشا مې ولیده. دریاب میں پا کشتای کی ولیدو، کشتای میں پا دریاب کی ولیدو. طالبان حیران شو، استاسو بم حیران یہی چھے دریاب پا کشتای کی څنګه؟ دریاب خو عظیم شی، کشتای پا دریاب کی نو دا خبره خو ټیک ده، لیکن دریاب پا کشتای کی دا د طالبانو په عقل کې نه راځي. استاد ورته وایي چې سوچ وکړئ خو ټول طالبان عاجز چې حضرت دا جواب زمون په سمجھ کې نه راځي. چې رفتم بسوء صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. هغه ورته لوي د خدای بندگان سارا تتلو ما د یوونی لاندې مې یو سړی ولیدو نو پر هیل کې قرآن خو او هغه لستو. نو قرآن نه عظیم دریاب بل چرته دی، یو عظیم دریاب ذکر دی قرآن چې تر قیامت پورې به د قرآن نه نوادرات او عجایبات روزي او خلاصيږي بنا. اوس بده تاسو څه پوهیږئ؟ اوس یو
रिसर्च शोरो दे पे अमेरिका की और पे जर्मनी की